د کابل نیوز ګران لیدونکو سلام. راولید ته راغلاست. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر کله چې ټیلرسن سفر وکړ دلته په افغانستان کې څرګندونه وکړه چې پاکستان باید ترهګرو مراکز د منځه ویسي. هلته داسې ډلې شته د چا نوم یې وانه خس خو یاد کړ چې داسې ډلې شته چې د افغانستان په جنګېږي نو دا باید د منځه لاړ شي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر وایي چې په پاکستان کې هیڅ د ترهګرو پټنځایونه نشته. افغانستان کې سلويخ په نزيات زمکه د مخالفینو په لاس کې ده او د دې کوم مراکز دي او کار څه دي هغه دننه په افغانستان کې دي. بلکې دا وړاندیز کړي د امریکایانو ته چې راځي تاسو وښوي موږ به د هغې په ضد عملیات وکړو. د دې خبرې په خوا کې د یو پاکستانی ژورنالیست په خپل یو وخت یو ډېر مشهور تلویزیون وویل چې په کراچۍ کې د طالب مشرانو ته د ځینې پاکستانی علماو د لارې ویل شوي دي چې نور د پاکستان خاوره د افغانستان په ضد استعمال نه کړي او دلته ترهګریز فعالیتونه ونه کړي او که یا لاړ شي افغانستان ته که جنګ کوي نو لاړ شي افغانستان ته او که نه دلته د عامو مهاجرو بحث باندې اوسېږي. زمونږ نن بحث په دغه موضوعاتو دی. یو عجیبه خبره چې دغه کې ده څه چې پاکستان وایي دا څو کله کېږي چې زموږ رئیس جمهور هر وخت دا خبره کوي ترهګر ټول دلته راغلي دي ترهګرو مراکز دلته دي یو رقم خبره کېږي. نو آیا رښتیا پاکستان اوس څه چې امریکا وایي پاکستان دغه سیاست ته تغییر ورکوي چې د ترهګرو مراکز دلته لاړ شي که داسې وي نو د خواجه آصف انکار چې مطلق هېڅ نشته دی دا څونه د منلو وړ دی رښتیا ده نه ده په دې باندې بحث کوو او په دغه بحث کې موږ سره ملګري دی ښاغلی عبدالرحمن فرقاني سیاست شنونکی زموږ بل ملګری دی ښاغلی اسحاق قطمر سیاست شنونکی او زموږ درې ملګری دی ښاغلی زبیر شفیقي ویسا ورځپاڼې مسؤل مدیر. ستړي مشئ په خیر راغلی. فرقاني صاحب خواجه آصف سوچا انکار کوي و هېڅ د ترهګرو مراکز دلته شته دی نه موږ عملیات وکړل. د پاکستان د پوځ لوی درستیز دا خبره کوي په ډېر څرګند شکل باندې چې زربیاز به عملیات موږ وکړل او ترهګر هم د منځه ویوړل او څه چې دي نو هغه افغانستان کې دي. زموږ رئیس جمهور هم دا خبره په مختلفو وختونو کې په مختلفو شکلونو یې کړې ده چې والته چې عملیات وشول نو د هغې نه وروسته دی دې خواته راغلل. لیکن یو پاکستانی ژورنالیست به وایي چې په کراچۍ کې قبایلي سیمو کې نه په وزیرستان کې نه په کوټه کې نه په کراچۍ کې د طالبانو مشران راټولیږي او هغې ته ځینې پاکستاني علما خبرې کوي. ستاسو ارزونه څنګه قصه ده؟ بله بسم الله الرحمن الرحیم. زه په سر کې تاسو ته شفیقي صاحب اطمر صاحب او د کابل نیوز درنو او محترمو لیدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. په دې رابطه باندې د پاکستان پالیسي تل ډیره روښانه ده او هیڅ کله هم په داسې تصریحاتو د رسمي چینل نه داسې اعتراف نه دی کړی چې هغه باعث دې وشي چې پاکستان خاوره د یوې جګړې ډګر وګرځي. یعنې تر ډیره حده پورې کوشش کړی دی چې د پاکستان خاوره هغه عوامل چې د جنگ ډګر یې ګرځوي په هغو عواملو باندې اعتراف ونه کړه. که څه هم چې موږ د افغانستان دولت مثلا شواهد وړاندې کړي دي او نړیواله ټولنه هم اوس د یوه حده پورې په دې اعتقاد لري چې هلته پاکستان کې ترهګریزې ډلې پټنځایونه لري او هلته مراکز لري او د هغو ځای نه رهبریت د دغو جنګیالیو چې په افغانستان کې مثلا د حکومت په وړاندې مزاحمت ایجادوي د دو رهبریت او د دو تجهیز او سمبالتیا او دا مسایل ټول په پاکستان کې ترتیبیږي. خو د پاکستان پالیسي دائما د هغو اطرافو سره چې ښکیل دي د افغانستان په جګړه کې او معاصر دي لکه امریکا او په سر کې امریکا او ناتو دلته چې غړي هیوادونه شته دي د دوی لپاره پالیسي همداسې ده چې که جګړه وي جګړه باید په داخل د افغانستان په خاوره کې وي په دو محدوده کې وي. یعنی دا جګړه باید د پاکستان خاورې ته سرایت ونه کړي. فرقاني صاحب اساس خبره دا ده چې یو شمېر کړی دلته په داخل د افغانستان کې خصوصا د ټیلرسن د راتګ او دغه سفر نه وروسته وایي چې د امریکا په سیاست کې اوس جدي او بدلون راغلی دی او نور نو نه پرېږدي چې ترهګر هلته وي او پاکستان باندې فشار راولي. د خواجه آصف انکار
لکه څنګه چې تاسو وایئ چې پاکستان پالیسي همیشه وه، یعنی د پاکستان د همیشنۍ پالیسي به همداسې ادامه لري، نو بیا کوم تغییر نه دی راغلی. طبعا زه فکر کوم یو خو دا سطحي هغه دی چې موږ د شواهد په دې رابطه باندې درلودل. کله چې ترامپ راغی خوشبیني همدغه وه چې هغه نور دغه جګړې ته پای ټکی ږدي او خپل ځواکونه ټولوي د نړۍ نه، خصوصا د افغانستان خپل ځواکونه ټولوي، امریکا ورته لومړیتوب لري. خو دغه تصور چې په افغانستان کې ډیر خلک مثلا یو نظر داسې دی چې د افغانستان ثبات د ډیرو خلکو لپاره یو هدف دی. زه فکر کوم چې غیر د چین په دو سیمه کې چې چین او روسیه هم د هغه نه ګواښمنه ده، د دوی لپاره که د افغانستان ثبات یو هدف وي، غیر دغه نه د موږ ګاونډي که ایران وي د افغانستان ثبات نه غواړي، د افغانستان په ثبات کې د دې ګټې نه دي خوندي. که پاکستان دی د افغانستان ثبات نه غواړي، د افغانستان په ضعف کې د پاکستان ډیر اهداف تړلي دي. په هغو کې مثلا په یو ضعیف افغانستان کې د خپل ستراتیژیک عمق په اساس باندې ښې خبرې کولی شي، ښه باج اخیستلی شي. مثلا د هند د نفوذ مسله ده، د اوبو مسله ده، یا نور د مسایل دي. په دې مسایلو باندې په ضعیف افغانستان سره چې کله خبره کوي ته دونه چې یو توانا او باثبات افغانستان وي، د دې لپاره مفیده نه ده. همداراز په د ناتو هیوادونه خو تر ډیره حده پورې نه ورته معلومیږي، خو په سر کې امریکا اساسي سوال امریکا هم د جګړې او ثبات په افغانستان کې نه غواړي. د دې ستراتیژیک هدف په افغانستان کې جګړې ادامه ده. ما هم دا پوښتنه کوله چې د امریکا فشار دروغجن دی او که پاکستان قبلې نه، خو موږ که شواهدو ته وګورو په سر کې خو سیاست هم دا پالیسي دا وه چې دا هر شی تغییر کوي او په افغانستان کې بالاخره د ثبات لپاره رښتینې ګامونه پورته کیږي. خو موږ تاسو که وګورو هغه عوامل څه شی چې شته دي په دې ځمکه باندې، موږ ورو ورو د جګړې د ادامې خواته او د جګړه نور هم قاخلي په افغانستان کې، یعنی کوم تشویشونه ورته وي که یا واقعیتونه چې اوس به راپورته کیږي او د هغو په حساب باندې روسیه او چین او یا نور هیوادونه یا ایران په افغانستان کې موقف نیسي د نورو نړیوالو قوتونو د شتون په رابطه باندې. دا مسایل ډیر اوس هغه شوي دي، واضح شوي دي او په دې رابطه باندې نړیوال ټولنې ته هغه اطراف چې غواړي په افغانستان کې مثلا د هغو ډلو چې د دې مصلحتونه تهدیدوي د هغو د مخنیوي لپاره شواهد وړاندې کوي چې امریکایان او داعش په ګډه په یوه سیمه کې یو د بل په هغه کې تحرکات لري، یو د بل په ساحه کې یا په د نفوذ په ساحه کې. بنابراین دغه مسایل د اندېښنې د دو خلکو په واقعیتونو باندې بدل شوي دي او دا واقعیتونه بدبختانه د افغانستان د آینده لپاره یو لوی هغه چې دی هغه دا دی چې افغانستان به د سیمایزو هیوادونو د رقابت یو ډګر ګرځي چې هغه به د جګړې په حساب باندې مسایل حل فصل کیږي. افغانستان کې به د جګړې حل فصل کیږي. زه فکر کوم کوم سیاست چې مثلا پاکستان کوم سیاست چې د نړۍ په کچه باندې د استعمار په وړاندې ځینې هیوادونو د دغو جګړې د اور نه د ځان د ساتلو لپاره غوره کړی دی. ترکیه دا کار وکړ، څو ځلې مثلا په خر کش ولا امازون وایستلو، حتی د اسرائیل سره حاضر شول چې ارتباطات ولري، خو جګړه باید ترکیه ته انتقال نشي، حتی روسیې نه معذرت وغوښته. په همدې شکل باندې پاکستان یو ماهر او زیرک سیاست په دې رابطه باندې په کار اچوي، دائما یعنی خپل ځان د جګړې ډګر باندې نه بدلوي. خو د موږ هیواد په دو زموږ جګړه غیر روانه کړې ده یا دوه طرف ته حرکت کړي. زه فکر کوم په دو رابطه باندې یو سیاست چې هغه ته باید هغه وشي اشاره وشي، هغه سیاست چې د خپلواک په ژبه باندې د سولې د عالی شورا د خوا باندې مطرح شو چې هغه په افغانستان کې د داخلي محور په اساس باندې د خلکو سره د مخالفینو سره خبره اترې وشي. دغه محور باید تعقیب شي، نه دا چې د افغانستان د جګړې ډګر ته ورټېل شي. اتمر صاحب، پاکستان یعنی خپل پخوانی سیاست ته یا په بل عبارت د ترهګرو د ډلو نه د ملاتړ پالیسۍ ته ادامه ورکوي، که نه ورکولی خو دغه انکار سمانه. لیکن څه چې خواجه آصف وایي او څه چې د افغانستان جمهور رئیس وایي، د افغانستان جمهور رئیس هم وایي چې ترهګر دې خواته راغلي دي. یو ځل نه په کراتو دا خبره کړې ده، امریکایان هم دا خبره کوي چې ضرب اعظم عملیات نه وروسته ترهګر دې خواته راغلي. دغه راپور چې 40% نه زیاته خاوره مخالفینو سره ده، دا یو امریکایي مؤسسې ورکړی، یعنی یو رقم زمینه سازي تاسو نه ښکاري چې دغه خبره ته روانه ده. 40% نه زیاته ځمکه مخالفینو لاس کې ده او ضرب اعظم عملیاتو نه وروسته ترهګر دلته راغلل، نو د ترهګرۍ مرکز افغانستان دی. پاکستان خو بیا وایي زموږ حکومت یې ولې وایي؟
تشکر په مننې سره تاسو ته ځواک صاحب شفیقي صاحب ته او دغه صاحب فرقاني صاحب ته ټول لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. موږ د افغانستان مسله جدا د سیمه ییز او نړیوالو ځینې نه بولو، یعنې په یو ډول ارتباط لري د سیمه ییزو رقابتونو سره او د نړیوالو رقابتونو سره. دا ډېر یو عمومي فرضیه دی چې موږ ووایو چې دغه رقابت راګرځي د روسیې او د امریکا رقابتونو سره. د افغانستان مسله د اوکراین او د روس او د امریکا د مسایلو ځینې بیل نه دی او همدغسې د اروپا. په هر صورت که د ترهګرو مسلې ته راشو، ترهګر په پخوا کې که تاسو دغه لنډ تاریخ وګورئ، اختر محمد منصور په پاکستاني پاسپورټ باندې کله چې د ایران نه راګرځېده په پاکستان کې وژل شو، اسامه بن لادن په پاکستان کې وژل شو، خالد شیخ احمد په پاکستان کې وژل شو. دغه همدا اوس د طالبانو رهبري د پاکستاني علماو سره په کراچۍ کې غونډه کوي. یقینا دا خبره صحیح دی. او دغه اوس دغه امریکایي کاناډایي ښځه او بیړۍ چې خوشې سول د امریکایانو په عملیات دا 15 کاله په پاکستان کې ساتل شوي. د حقاني شبکه اوس چیرته دی؟ د پېښور شورا چیرته دی؟ د کویټې شورا چیرته دی؟ او بل ښه مثال تاسو ویل چې همدا اوس چې پاکستاني علما د طالبانو د غوښتنه کړې چې تاسو پاکستان کې جګړه وکوئ، د پاکستان خاوره به استعمالوئ. معنا دا چې دغه کسان په کراچۍ کې شتون لري، موجود دي. په هر صورت پاکستانیانو په نوم د ضرب اسب باندې یو عملیات په وزیرستان کې وکړ. سوال دا دی زموږ حکومت ولې عین خبرې کوي، دغه خبرې کوي چې په اصطلاح پاکستان ته برات ورکوي او دنیا ته داسې ښکاره کېږي چې د ترهګرۍ مراکز په افغانستان کې دي. خو خبره داسې دی چې لکه چې فرقاني صاحب ویلې، خبره د بحران د مدیریت دی. همدغه فرضیه هم شته دی چې موږ دغه فرض کړو چې افغانستان کې به بحران دوام مومي. افغانستان کې بحران همدغه امریکایانو ناټو راوستی د خپل د لرو اهدافو په خاطر، د خپل هغه ستراتیژیکو عمق په خاطر. دلته موږ همیشه دا خبره کړې چې لطفا د افغانستان رهبري د دغه رقابتونو د هیواد وساتي، کنه د هیواد نور هم په غم ککړي. یعنی زمونږ د خوانه دا خبره کول چې ترهګرو مراکز دلته دي، افغانستان کې د جګړې او د بحران د ادامې لپاره ده. اول دې خبره ته راځو چې 40% دا موږ په دې پیګو موږ تحقیقات کړي، موږ علمي تحقیقاتونه کړي، په دې پیګو چې دغه چا معلوم کړ چې دغه 40% خاوره امریکایان وایي. خو غلط دی. دا یو سروې دی چې سمپلینګ کېږي، یو رقم به یې اخیستی، یو ضرب تقسیم به یې کړی، نوی ورکړی چې 40%. اطمار صاحب کې زما د دقت څونه یعنی څونه دقت لري که نه بېله خبره ده. ولې کېږي د سروې امریکایان ولې کوي دغه خبره ولې په مطبوعاتو کې مطرح کوي چې 40% زما تاسو سره یو شی دی. زه وایم په دغه خبره کې ولې دولت داسې شواهد او داسې ثبوت نه وړاندې کوي خپل هېوادوالو ته چې دغه خبره غلط دی، دغه سروې غلط دی، دغه نهاد د خوا نه چې سروې شوی، یا شاید زه داسې نه وایم، یا شاید د دې رقم پورته وي یا شاید د دې رقم ښکته وي. په هر صورت خپله دولت په یو ډول په دغه بحران کې ښکېل دی او دا د افغانستان د ملي ګټو په ضرر کې دی. موږ که د نورو اهدافو د خاطر د نورو خلکو د برنامو سره یو ځای شو، دا زموږ په تاوان دی، زموږ په ګټه نه دی. او یقینا چې دا اوس هم تر دې 15 کلونو پورې موږ په دې ونه توانېدو، حتی موږ شواهد لرو، هغه اسناد لرو، لیکن په دغه موږ ونه توانېدو چې دغه اسناد او دغه شواهد نړیوالو ته ورښکاره کړو. خلکو د نړیوال خو موږ نه زیات اسناد لري، CIA امکانات هم زیات لري، اسناد هم زیات لري، د هر څه باندې پوهه ده. په خپله وایي امریکایان هم وایي چې همدغسې قصه ده وایي، لیکن عمل نه کوي. نو اساسي خبره د اسناد او شواهدو وړاندې کولو ده که د سیاسي ارادې نشتون دی. ګورئ
زما عرض داسې دی که تروریستان هدف خپل افغانستان وای دوی به په کونړ کې وای، دوی به په نورستان کې وای، دوی به په پکتیا کې وای، دوی به په پکتیکا کې وای، دوی به په زابل کې وای ډیری. دوی ولې لاړل فاریاب ته، ولې لاړل غور ته، ولې لاړل بدخشان ته، ولې لاړل شبرغان ته، جوزجان ته؟ معنا د دې خبره دا دی چې دې شاته یو بل هدف پروت دی او هغه هدف منځني اسیا دی. اوس تاسو که وګورئ ډېری دغه کسان پرون کله چې په لوګر کې بمبار شو دلته اته چیچني وژل کېږي، راپور همداسې دی. دا چیچني نو دلته څه کوي؟ که مجاهد دی، که طالب دی، که داعش دی، خو افغاني باید وي. نو دلته بله نو بیا نو وروسته په دې باندې بحث کوو د ټیلرسن سفر چې څرخه موضوعات مطرح کړل. منګه یا د سیالیو کوم نوي پړاو ته داخلي دا غي نتایج افغانستان ته سدي شفقه صاحب مخکې د نچاغه شو خواجه آصف نور یو سلسله خبرې کړې دي. دا ویلي دي چې تاسو د ډیورن کرخه بنده کړئ، مهاجرین د لاړ شي، که بیا د څه وشول نو یعنی پاکستان د خاورین عملیات وشول بیا موجود دي. په یو ترتیب د غوښتنه نه وړاندې کول دي د ډیورن کرخه د رسمیت پیژندلو غوښتنه نه مطرح کول دي. مشرانو جرګې کې پرون دا بحث شو چې د دې حکومت د کړنو نه داسې ښکاري چې دغه موافقه کړې ده چې ډیورن کرخه باید په رسمیت وپیژندل شي. څه چې خواجه آصف وایي چې د شرطو توګه وړاندې کیږي او د حکومت سره رقم دریز چې ده چوپ دی غلی دی په دې کرخه باندې. او تاسو څنګه وضعیت ښکاري؟ دا لوبه څه رقم روانه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د کابل نیوز ټولو درنو لیدونکو ته جناب فرقاني صاحب او اتمر صاحب او تاسو ته نیکه هیلې او سلامونه وړاندې کوم. ځواک صاحب په مجموع کې د تاسو د دې پوښتنې مشخص جواب ته د جواب نه مخکې فقط غواړم د لاند مختصر هغه پوښتنو ته چې تر اوسه پورې د درنو مېلمنو څه یو څه پرې ور اضافه کړم. اصلا په دغه منطقه کې او په افغانستان کې اصلي لوبغاړی اصلي لوبه د امریکا ده. نور یې په مجموع کې د دې منطقې د دې سیمې هیوادونه یا مطلق نوکران دي او یا شریکان دي، شریکان د لوبي دي. د سیمې هیوادونه یعنی موږ پاکستان نو یعنی موږ پاکستان د نور هیوادونو هم ټول یا شریکان دي یا مطلق غلامان دي. اوس چې د تمرکز د جنگ دلته کې ګورئ تاسو ډېر په مهارت زمینه هم دې ته مساعدي چې بیرته امریکا دلته فعاله شي د خپل قوتونو سره او بیرته راشي. په 2014 په پای کې د امریکا پخواني ولسمشر اعلان وکړ دوه خبرې وي د 2015 کال په پایل کې. یو دا چې نور طالب د موږ دښمن نه دی، دا د افغانستان یو یاغي ډله ده. دویم اعلان یې دا و چې نور په افغانستان کې موږ جنگي ماموریت ختم دی، دا به د روزنې ماموریت وي. دا به اوس بیرته هم پوځونه بیرته راځي، هم جنگ عملا تود شوی. د دې لپاره څه ضرورت و چې زمینه مساعدي شي او خبرې وشي. د موږ ولسمشر 2 کاله تمخ هم نه 2.5 کاله تمخ بخي د انتخاب نه لږ وروسته شروع وکړه چې موږ د ټول دنیا د ترهګرو سره جنگي افغانستان د ټول دنیا ترهګر پکې راټول شوی. د پاکستان نام را کوچېدلی او د نورو ځای نام راغلی. د موږ د ظاهرا هدف شاید هم دا وي چې د په اصطلاح مرسته راټولي کې، خو اصلي هدف پکې دا د امریکا خبره و چې امریکا غواړي چې دلته تروریزم مرکز دی، ټول دنیا ترهګر راټول شوی. نو پوځونه ضرورت دي، ډرون بمبارۍ ضرورت دي، نوې استراتیژي. خواجه آصف وایي اشرف غني وایي دا حقیقت کې د امریکا خبره ده. اصلا دا ټول د امریکا خبره ده. پاکستان څه شی کړي دی؟ اول نه تر اوسه په اول 12 کلونو کې چې امریکا دلته د اډو لپاره غوښتل بحران دوام پیدا کړي، پاکستان هغه اولین هدف یې همدا و چې د ډیورن په اوږدو کې
هم د ډیورنډ خواته د قومي مشران تصفیه وکړي، هغه څوک چې د دوی د په اصطلاح د پنجاب د حاکمیت مخالف دي هغه تصفیه کړي، د منځه یوسي. ګورئ څه موده مخکې افراسیاب خټک چې په قبایلو کې په وزیرستان کې ځوانان روشنفکر ځوانان ورکېږي بېدرکه کېږي، دا پروسه ده چې 14 کاله ته مخ شروع شوې او ډېر په قوت یې جریان درلود. قبایل یې دې ته راوستل چې اوس هغه د پاکستان د خاورې سره یو ځای شوي، خیبر پښتونخوا سره د یو ځای کېدو اعلان شوی او کار پرې روان دی. بله دوام یې د هغې ته څنګ دغه اغزن تار او د ځینو ځایو کې لږ دیوالونه او دروازې او دا شان دا ټول په توافق شوي د افغانستان سره د SOP او د امنیتي تفاهم لیک په نتیجه کې د تورخم دروازه چې مختلفات هم پې ورکړل ولې جوړه شوه، ولې موږ یو ورې تلفات پې ورکوو بیا بله ورځ جوړېږي او هغلته د هره ورځ د واګې غوندې د سهار سلامي ویل کېږي، د پاکستان ترانه پکې اورېدل کېږي. ولې دا موږ د حکومت هماغه پټه متاسفانه دغلته دوی متضادې تګلارې ظاهرا ولس ته یو څه ښودل کېږي، بیرون هلته دننه بل څه دي. لوبه اول ګټونکی امریکا ده چې دلته د خپلو اهدافو لپاره د چین او د روسیې لپاره د جنګ تودول او د جنګیالیو پیدا کول. دوام پاکستان پکې هم د ډیورنډ مسله ته ډېره حده پورې رقابو کړې. زه خو اوس فکر کوم چې ډیورنډ داسې حالت ته رسېدلې مسله یې چې یو رسمي اعلان د هغې پاتې دی، نور خو یې زښته زیات هلته دوی کار کړی ده. اوس دوی کار کوي او زموږ حکومت چوپ دی غلی دی. حکومت چوپ دی. د موږ حکومت چې کله کومه خبره کوي، د نن ولسمشر چې کومه خبره کوي چې پاکستان سره سولې خبرې ونه شوې، دا د ټیلرسن خبرې دي یا د امریکا دي، هغه خپل اهداف لري چې یو څه فشار په پاکستان زیات شي. اصلي خبره دا ده که موږ ولسمشر ګوره دا ډېر پخوا موږ ویلي اول د SOP خبره چې موږ راپورته کوي خبر خپور کو د ملي امنیت ادارې نه زه تهدیدېدم. زه په دې تهدید وروسته چې خبره پوه شوه چې سوریه واخیست، ملي شورا پرې وغږېده او نور بیرته حکومت په شا شو، وویل چې دا موږ نه دي خام تر اوسه خام هغه دي او امضا شوي نه دي، لاسلیک شوي نه دي. اما لاسلیک شوي ګوره دغه وخت داسې خاینانه سند جوړ ولی شي تر اوسه پورې متاسفانه بیرته لغوه شوی نه دی. دغه اوس اشرف غني که ته رښتیا وایي چې پاکستان دغه یو طرفه معاملې چې کړې دغه لغوه اعلان کړه، دا نن خو یې لغوه اعلان کړه. ګوره ډېر شاعرانه چې دی د ډیورنډ په رابطه وایي چې موږ په مغزنو تارونو قومونه نه سره بیلیږي، موږ څوک په توپ او ټانک چا بیل نه کوو، د شاعرانه بې ځایه خبرې. دغه قدم په قدم هغه خلق د امریکا سره په تفاهم د هغو سره په همغږۍ ډېر په قوت د خبره د خواجه آصف همدغه معنا لري چې موږ د ګوره که تاسو په یاد وي د خواجه آصف دغه خبره 2012 تاسو شاید وای په اسلام آباد کې د صفنا کنفرانس کې چې احمد رشید کومه خبره وکړه. احمد رشید داسې پاکستانی دی چې پاکستان د سیاستونو خلاف دی، خو د ډیورنډ په رابطه د قبایلو په رابطه هماغه وخت هغه چې کومه خبره وکړه دا د ټولو یوه ده. افغانستان په دې کې متاسفانه په ډبل غلامۍ مجبور دی. پاکستان ته هم باج ورکوي، امریکا ته هم باج ورکوي. د امریکا پوځي اډې دلته منلې د منطقې د نورو هیوادونو سره به دښمنۍ پرې واخلي. پاکستان ته درګرده د امریکا په مشورې امتیازات ورکوي. افغانستان خو ولاړ برباد دی. غربي سفارتونه د دلته ویزا ته نه درکوي. اعتبار د ملت افغانستان دومره اوس منزوي شوی چې طالبان وخت نږدې دی. یو امریکا به څه کوي، امریکا د جنګ لپاره استعمالوي. او موږ لګیا چې وو چې پاکستان منزوي کړي هغه اسه دعوی دي. برلا تاسو وګورئ ورشئ دغه اوس د انګلستان سفارت ته تاسو مراجعه وکړئ، هغه یا لیږي پاکستان ته. فضل الله وایي په پاکستان کې ونه نیو د ویزې لپاره تللی و. دا نور ځایونه هم همداسې ښه. اصلي خبره دا ده موږ په دغه کې ډېر بایلونکي یو. د موږ د حکومت هیڅ خبره معلومه نه ده. دوی تور پورې کاوه پخواني کرزي حکومت باندې چې خارجي سیاست یې خصوصا پاکستان پر رابطه ډېر متضاد و. کله به د کرزي د اول نه تر اخره همدغه خبره وه چې پاکستان ولس د موږ ورور دی، حکومت یې موږ سره مخالفتونه کوي، د حکومت پالیسۍ د موږ په خلاف دي.
دغه حکومت خو ظاهرا الته مخالفت کوي بیا اصلا د ډیورن په سر باندې معامله کوي هغه معاهده هغه تړونونه ښکارا مخالفت کوي هغه ټول متاسفانه ورسره باندې په ښکارا مخالفت کوي او په حقیقت کې ډیورن په سر باندې معامله کوي افغانستان متاسفانه په دې لوبه کې افغانستان سره د دنه بل ستره دښمنی نشته یو لنډه د عمل ورو د مين وروسته باسته ادامه ورکړو